چغا دا ولی بادا هغه ټکی اوس په کوم دی کې دی لپاسه بل وسره څه کار شو سری ګول شو چې دغه شان شکل وي ها د دې حرف نوم یا شکل نوم دی ما ته ګوره فا سنوم دی فا دا ځکه فعله چې ون سری دی لپاسه به یو ټکی دی د دې حرف سنوم دی دا ولی فا ده او دا سری هم لږ ګول غونډه کې دی اوس پې څو ټکي شو دوه هغه شان شکل دی مګر د دې لپاسه دوه ټکي دي د هغې لپاسه یو ټکی د دې حرف نوم یا شکل نوم دی قاف سنوم دی قاف سنوم دی دا ځکه قاف ته چې ون سری دی لپاسه پې دوه ټکي دي اوس دې حرف ته ګورئ شکل ته ګورئ کله کله دا شی وي کله دغه نه وي بلکې دا شی وي یو نه یو به وي د دې حرف نوم یا شکل نوم دی ما ته ګورئ ها کاف کیف نشي ښه خوله وایي ها کاف سنوم دی سنوم دی دې شکل د ګورئ امسا په شان دی الټه غوندې کې ښودلې شوې ده د دې حرف نوم یا شکل نوم دی لام سنوم دی سنوم دی د دې حرف سنوم دی دا ولی فا ده اوس ګورئ ټکی تلیر شو دا دغه ورسره ملګری شو د دې حرف نوم یا شکل نوم دی میم میم سنوم دی دا ځکه میم دی چې غون سری دی له پاسه پکې ټکی وغیره نشته د دې حرف سنوم دی دا ولی با ده هغه ټکی اوس په کوم ځای کې دی د دې حرف یا شکل نوم شو نون سنوم شو سنوم شو دا ځکه نون دی چې د کشتۍ په شان دی مګر له پاسه به ټکی دی دا له چا سره دی چې دغه شان د فا په شان شکل وي ها د دې حرف او ټکی ورته نه وي د دې حرف نوم شو واو سنوم شو سنوم شو دا ځکه واو دی چې غون سری دی له پاسه پې ټکی وغیره نشته او نیمه فا ده یو قسم د دې حرف سنوم دی دال سنوم دی دا ورسره هم ملګری شو د دې حرف نوم یا شکل نوم شو ها سنوم شو سنوم شو دا له چا سره دی عین ټیک شو د دې حرف نوم یا شکل نوم شو حمزه حمزه سنوم شو دې شکل ته ګوره خپل ذهن کې کېده وي د دې حرف نوم یا شکل نوم شو یا دا هم هغه یا نشي یا نشي یام نشي یې وی هم جایز دي وای ها یا سنوم دی سنوم دی بیا موږ داسې کار وکړو چې زموږ مقصد خو دلته کې ماشومانو ته د حرف شکل ښودل دي چې هغه خامخا د حرف شکل زده کړي هغه په یاد وماني یعنې سبق یاد نه کړي نو موږ به الټه الټه شروع وکړو مثلا وایه په یو اواز سره وایه هم وایه یا حمزه ها واو نون میم لام کاف قاف فا غین عین ضا طا ضاد صاد شین سین زا را ذال دال خا حا جیم ثا تا با الف کله کله دې څه مونږ کولای شو ها لام
شين فاء همزة ها غين سين تاء شين تاء زاء عين واو. دا شان الټو پورټه دا مونږه په بلیک بورډ باندې قاعده کې دا مونږه دغه بداوي دستور بداوي چې کله مونږه یو تختې ختمو نو خامخا مونږه د ماشومان نه امتحانونه د دې امتحان مونږ په دې طریقه وایي بلیک بورډ باندې مونږه یو حق باندې لخص کې خو دا ماشومان نه تاسو کو چې چاله ورځي هغه لا چوشت کی د چې ورځي خو بټول لا ها یا کم ماشوم چې نو ورځي استاد ته معلومي یا لا چوشت نه کی مونږ به کوشش کوو چې دا غلا تاسو کو مثلا چاله ورځي لا چوشت کې شاباش आवाज به په خله بالکل لګي ٹھیک شو د دې حرف سره دی تا بیا چاله ورځي لا چوشت کوي ته وای سنوم دی عين كده شاله ورجلا شوشت كي شاباس आवाज بخلونه كوي خاصه هو دي حرف سلم ده شين اولي شين ده چې درې غاښونه لري پوسه په درې کله کله منګه په आवाज سره ماشومان ویل شو مثلا شاله ورج ټول وې په आवाज سره شي ده با سره عين سره نون سره شين سره جيم سره قاف بیا منګه د ماشومان په بل طریقه باندې امتحان وایو